سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. دې سورت ته وایي سورة القدر. د قدر دو معنی مفسرین نقل کړي دي. یو قدر چې دی نو هغه عزت او منزلت ته وایي، قدر والا صورت، او قدر تقدیر تم وایي، قسمت چې ورته موږ وایو تقدیر. دې صورت قدر ته صورت قدر ځکه وایي چې دلته پکې دا 5 نمبر ټکی القدر راغلی، او د دې دواړو معناګانو په لحاظ سره د دې اهمیت دی د الله تعالی په نسبانه په دې وجه په صورت القدر باندې مشهور دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه مکرمه کې د دین د اشاعت او د هغې د اقامت دپاره خپل تګ و جاري ساتلې وه، نو په هغه ابتدایي وخت کې دا نازل شو. د دې شب قدر عظمت او د هغې اهمیت پکې بیان شوی دی. شب قدر د قدر شپه، دا د قدر شپه ولې د قدر شپه ده؟ نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عمرونه د امت چې دي نو دا کم دي. زمونږ عمر چې ډېر زیات شي 80 اویا اتیا کاله شي، او اتیاو ته پکې ډېر کم خلک رسي، او سلو ته خو پکې په زرو کې چېرته یو تن که سلو ته ورسېږي نو سلو ته پکې چا عمر نه رسي. حال دا دی چې د نوح علیه السلام په دور کې د نوح علیه السلام عمر څومره و؟ 9.5 کاله. 9.5 کاله 9.5 کاله خو صرف تبلیغ کړی چې عمر به یې څومره، او د هغه نه چې مخکې کم تېر شوي د هغې خلکو به څونه عمرونه وو. بعضې خلک وایي چې انسانان څنګه ډېر شوي دي. موږ دا دی اوس زموږ دا خلک چې 80 کاله عمر یې او کم از کم 12-14 بچي یې دي که نه؟ تاسو کلي کې څنګه خلکو بچي څومره دي؟ 10 اته خو یې که نه؟ میرات ملیدي څو بچي؟ 12. ٹھیک شوه چې میرات یې د هغه څو بچي؟ 12. نو پخوا دا خلک چې دونه ډېر شوی دی نو د یو سړي عمر به 900 کاله عمر به و. نو څونه بچي به خدای خبر د هغې پیدا کړي شوي چې په 80 کاله کې 10 او 12 راوړي، نو په 900 کاله او په 1000 کاله او په 2000 کاله کې به د هغې څونه بچي د انسانان دونه ډېر شوي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت عمرونه چې دي نو هغه ډېر کم دي. نو څنګه چې بچي ډېر دي نو دغه شانې هغې به اعمال هم ډېر کړي. لکه اوس یو سړی په عمر کې چېرته یو حج ډېر په مشکله وکړي نو په هغه وخت کې به حج هر کال کولی شو، په 100 حجونه به یو سړي کړه. دغه شانې منځونه 15 نه 20 کاله نه کېدای شي 1500 کاله عبادت یې کړی. نو دا خو زمونږ د پیغمبر علیه السلام د دې امت د عمر خو ډېر زیات کم دی، نو د دې عبادت خو به ډېر لږي د قیامت په ورځ باندې. او نورو به سم داسې پنډان تړلي او د پیغمبر علیه السلام د امت خلک چې د هغې عمل به ډېر کم. نو الله تعالی دې امت ته شب قدر ورکو. شب قدر د دغې قدر د شپې متعلق الله په خپله ووایي چې د دې عبادت خیر من 1000 شهر. د 1000 کالو د عمر نه د 1000 میاشتو نه زیات عبادت چې دی چې سړی وکړي نو هغه د دې شب قدر د عبادت نه کم دی. نو په دې طریقې ورته د دې امت هغه زوړو امتونه د څه که وروې رساوه. نو اوس کوم سړی چې د شب قدر په شپه باندې عبادت شروع کړي او عبادت وکړي، عبادت مطلب دا د شب قدر په ده باندې راشي او دی روژه یي او د شپې تراویح کړي، نو بس د هغې مخکینو امتونو چې دونه ډېر زیات نیکۍ ګټلې وې هغې ته یې ځان ورساوه یا د هغې نه پې ځان څه کړه مخکې یې کړو. یاده شوه خبره ته؟ دا خو د شب قدر وجه شو چې د 1000 میاشتو نه عبادت پکې ډېر زیات قدر د الله په نزد لري. خو کله مفسرین د دې معنی په تقدیر باندې هم کوي. تقدیر څه معنا شو؟ تقدیر معنا دا، تقدیر معنا قسمتونه لیکل. نو دا شپه داسې شپه ده چې په دې کې الله تعالی د انسانانو تقدیر لیکي، قسمتونه لیکي.
لکه مثلا دام نننۍ میاشت نننۍ ورځ ده نو نن الله تعالی د راتلونکي کال لپاره منصوبه بندي کوي انسان چې راتلونکي کال پورې به دا څه خوري څونه به ورکو نو په دې بنیاد باندې په دې شپه کې د انسانانو د تقدیر فیصلې کېږي نو لیلة القدر ورته په دې وجه باندې وایي چې په دې کې د انسانانو د تقدیر څه کېږي فیصلې کېږي په دواړو صورتونو کې که هغه د تقدیر په معنا باندې شي او که هغه د قدر او د عزت په معنا باندې شي نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وینا او د قران کریم حکم دار چې لیلۃ القدر خیر من الف شهر د قدر د شپې عبادت د زرو میاشتو عبادت نسره بهتر دی اوس دا د قدر شپه کمه یو ده نو زموږ په عام خلکو کې د برات په 15 باندې خلک دې ته شو قدر وي دا نه دی قران کې الله تعالی وی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د روزې په میاشت کې الله تعالی چې چل کړه قرآن نازل کړ د روزې په میاشت کې الله تعالی قرآن نازل کړ او من شهد منکم الشهر فليصمه چې په دې میاشت کې کم سړی ژوندی او نو روزه به نیسي نو الله تعالی قرآن د څه په میاشت کې نازل کړی د روزې په میاشت کې او دلته بیا ورپسې په دې آیت کې انا انزلناه فی لیلة القدر دا قرآن موږ نازل کړی دی د قدر په شپه نو پته ولګېږي چې دا د قدر شپه په کومه میاشت کې ده په روژه کې ده نو اوس د قدر میاشت په روژه کې ده نو په روژه کې کومه ورځ ده اوس دا نه ده معلوم الله ته معلوم ده خو موږ ته نه ده معلوم ولې موږ ته نه ده معلوم ځکه چې د روژې هر ماښامې چې دی نو دا د شب قدر دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې چا پکې من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کوم سړی چې د روزې میاشت روزه ونیوه بس کړي ګناهونه ورته الله تعالی معاف کوي نو دا خو هره ورځ یو شان دی روزه ورځ ده نو کومه یوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ښودلی وه چې پلانۍ ورځ ده او راووتو خلکو ته یې ښودله په دې دوران کې هغه ټایم کې که خیال تاسو کړئ بعضې وخت سړی په کار کې مصروف شي خپل کار ته یېر شي نو پیغمبر علیه السلام نه ستا خبره یېره شوه نو بل ورځ خلکو ته وویې لکه ما ته یاده وه خو اوس رانه یېره شوه چې هغه البته دومره راته یاده ده چې په دې اخرنو 10 ورځو کې ده د شلمې نه واله د 13مې پورې چې کوم تا 10 ورځې دي په دې کې ده څه شی دی په دې کې د قدر هغه شپه ده او بیا په دې کې غالب ګمان دا دی چې دا کومې ورې دې کې چې دا کوم طاق شپې دي 21 23 25 27 29 په دې کې پکې ډېر زیات امکان دی چې دا په دې کې نو اوس چې 21 هم نه معلوم او 23 هم نه معلوم او 25 هم نه معلوم 27 هم نه معلوم 29 هم نه معلوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې یو عمل وکړو هغه دا چې حضرت عائشہ فرمایي رضی الله عنها چې د روزې د اخرنۍ ورځې به شوي پیغمبر علیه السلام بډې راوواله ورته بیټینګ کو بډې به وواله عبادت ته د شپې ټوله شپه به عبادت به او فچل به کو اعتکاف به کو زموږ په جماعتونو کې خلک به اعتکاف کوي او په کورونو کې ځان له خلک نفلونه کوي او عبادتونه کوي او په تراویح کې خلک اکثر اوږدې تراویح شروع کوي دا ولې چې د قدر د شپې د عبادت په ځان له څه کي دا پې حاصل کړي نو دا د دې قدر د شپې په وجه باندې یو حدیث کې راځي من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه د قدر په شپه چې کوم سړی ودرېدو عبادت یې وکړو کړي ګناهونه ورته الله معاف کړي دا د دې صورت هغه فضیلت او د دې هغه شان نزول او هغه انداز نو راځي چې الفاظ یې اعوذ زپنا غواړم بالله د الله سره من الشیطان د شیطان نه الرجیم چې هغه رټلی شوی دی مردود دے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے ہم شیطان مردود سے بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ الرحمن چدیر زیاد مہربان الرحیم ہمیشہ مہربان دے انا بے شک منگا انزلناہو منگنا دل کو دا قرآن فی لیلۃ القدر دا قدر پشپا وما ادراکا او تا تسپترام وما ادرا او سم معلوم کړي کتا تمال لیلۃ القدر چې دا قدر دا شپه پکې لاتی شعر لیلۃ القدر دا قدر دا شپه خیر ډیر دی ته بهتر ده خیر په لحاظ سره من الف شهر د زرو میاشتو عبادت نه په دې لیلۃ القدر کې عبادت د زرو میاشتو عبادت نه بهتر ده تنزل راکوزیږي الملائکه ملائک والروح جبرئیل یامین فیها پدیش پکې باذن ربهم د الله په حکم من کل امر د هر امر سره سلام د سلامتیا حکمونه راوړي جبرئیل او ملائک د اسمان نه د امن پیغامونه راوړي او سلام هي روغم رشپا د قدر دام حتی مطلع الفجر
تر راختلو د سحر پورې، د سحر د ماښام نواله د سحر د راختلو پورې دا ټوله شپه د قدر ده. په دې کې دا نشته چې اخري سر دی که اول سر دی که مین دی. دغه په دې علاقې کې مشهور وو پخوا به ښځې به ناست وي په نمبر یا سړي به ناست په جومات کې په نمبر هلکه لس منټه به ته عبادت کې بیا به د اودس شم ته به بیا او دا سره پاره چې د قدر ټیم را لړ نشي بیا به داسې وي په دې اسمان کې دوه ستوري دي او چې د قدر دا ټیم راشي هغه رامنډې کړي یو بل سره میلاو شي بس دقه ټیم دی د قدر. نه الله تعالی وایي سلام هي ټوله شپه د قدر د حتی مطلع الفجر د سحر د راختو پورې د ماښام د بانګ نه والا د سحر د راختو پورې دا ټوله شپه د قدر د شپه کم ټیم کې د ټیم میلاو شي څه وکړي عبادت وکړي. زموږ خلک چې د اخر ورځې شي نو بس په بازارونو کې ګرځي هلکان بازارونو کې ګرځي تراویح خلک پرېږدي او په شریعت کې د قدر د قدر د څه معلوم شو چې د قدر په شپې عبادت بهتر دی د زرو میاشتو عبادت نه. نو لهذا چې کله رمضان په تېرېدو شي نو بازارونه پرېږدوئ کرکټونه پرېږدوئ غاړې پرېږدوئ جومات ته رامنډې کې عبادت شروع کړئ ځکه د زرو میاشتو فضیلت پې سړي ته میلاوي. سلام روغه شپه ده هیه ده حتی تر مطلع الفجر د راختو د سبا پورې. بسم الله الرحمن الرحیم انا بشک منګه انزلناه را نازلم کو دا قرآن فی لیل القدر د قدر په شپه باندې وما ادراک او تا ته څه پته ده ما لیلة القدر چې د قدر دا شپه څه شی دی. لیلة القدر د قدر دا شپه خیر ډېره ښه ده من الف شهر د زرو میاشتو نه. او تنزل الملائکة را کوزیږي ملائکه والروح جبریل امین تنزل را کوزیږي د اسمان نه الملائکة دا ملائک والروح دا جبریل امین فيها په دې شپه کې باذن ربهم د خپل رب د حکم سره من کل امر د هر امن د حکم سره د ټیک کارونو د کولو سره. سلام د روغ شپه د هیه ده حتی تر مطلع د راختلو الفجر د سبا پورې. دا سبق هم چې ووایو راځي چې اوس په دې سبقونه دي زموږ دپاره چې یاد یو سبق پکې دا دی چې ګورې قرآن الله تعالی په کومه شپه نازل کړی سوال د قدر په شپه. دویمه خبره ده چې د شب قدر ته دون اهمیت ولې حاصل دی ځکه چې قرآن په دې شپه نازل شوی دی. شب قدر ولې ډېر زیات عزت والا دی ځکه چې قرآن دلته نازل شوی دی په دې شپه باندې. نو چې شب قدر د قرآن په وجه دونه عزتمند دی چې قرآن به خپله څونه عزتمند وي. یاده شوه خبره. درېیمه خبره دا ده چې د قدر دا شپه چې ده نو دا انتهایي عظمت او فضیلت والا شپه ده. او څلورمه خبره دا ده چې الله تعالی د شب قدر په شپې باندې قرآن نازل که نو د دنیا تقدیر په بدل کو د دنیا تقدیر په سکو بدل کو. ظلم بے انصافي د قومیتونه د ارث اور باندې جوړ کړو صرف د یو الله د عبادت حکم پکې ملاو. پنځمه خبره ده چې د شب قدر په اخرنو ورځو کې لس ورځې چې دي دا شب قدر په هغه طاق ورځو کې دی. په کوم ورځو کې په طاق ورځو کې دا الله تعالی کول پکار دي. او شپږمه خبره ده چې مونږ تاسو له پکار دی چې شب قدر په اخرنو لس ورځو کې او خصوصا په طاق ورځو کې بیا ډېر دا څه وکړو عبادت وکړی شو. او اوومه خبره پکې دا ده چې د ټول نه زیات سړی په شب قدر کې ځان له څه غواړي نو څه غوښتل پکار دي مغفرت او عافیت. حضرت عایشه فرمایي دلنه چې ما د پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو که زه د قدر د شپې عبادت کوم نو زه پکې زیات څه ووایم وایي ما ته یې وایي چې داسې وایه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا الله ته معافي کوونکی ما معاف کړه. سړي به څومره نیک اعمال کړي ګناهونه د انسانانو ډېر دي د خپلو ګناهونه د مغفرت دعاګانې غواړي. دغه شانې اتمه خبره پکې دا ده چې د قدر په شپه باندې عبادت چې دی دا د زرو میاشتو د عبادت هم زیات بهتر دی. نو لهذا چې دا شپې د نه چېرته ضایع دل نه شي. او نهمه خبره ده چې د قدر د شپې د جشن مناوهلو دپاره د اسمان نه ملایک او جبریل امین راکوزېږي او ته تللی په بازار کې چې کوم دی د سوپڼې زیاته په بازار کې هلته کې بوی نه راکاږي کله د مټایانو خواته ناستې او کله د کبابو خواته ناستې او کله د کرکټ بیټ در اغستی او کله په ځان پسې مګي او کله په بل پسې مګي او چغې وې رمباړې وې د رمباړو په ځای باندې ملایک راکوشي په جشن کې په قدر په شپې باندې د دغه کوي د جشن قرآن تقریب مناوي او ته تللی په بازارونو کې چې کوم دی سوڼېږي هلته کې قڼې باسي په دې دغه. نهمه خبره ورپکې دا ده. لسمه خبره چې د قدر دا شپه چې ده نو دا انسان له بنیادي طور د امن پیغام راوړي. او امن داسې یو څیز دی چې کله په یو معاشرې باندې الله تعالی راولي نو د انسان ځان د انسان مال د انسان عزت او د انسان حقوق ټولو امن ضمانت دی ورپکې. نو قرآن بنیادی طور د امن ضمانت کتاب دی. لہذا قرآن په خپل زده کا عمل پې وکړه
او نور خلکو ته وخایا چې نور خلک هم د امن د صادر لاندې راشي. الله دې موږ ټول د عمل توفیق راکړي. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. وړو شو